وسوات والا و الله موږ له قرآن راوړو پای کې جنت دی جهنم نه امان دی د ښځې حق دی پکې د خاوند حق دی پکې د پلار حق دی پکې د خوراک حق دی پکې د سملاستو پاسېدو مسائل دی پکې تمام سيزونه پکې پراته دي د الله جل جلاله حقوق د پیغمبرانو فرشتو حقوق د جماعتونو د کورونو د پلانانو حقوق دا ټول پکې موجود دي او مونږ یې خپل لور له پډولې کې ورکو او بیا وزر سړی ملګری کو بیا وزر سړی ملګری کو خو جنۍ او د سترګې مې ګوله او سترګې مې ګوله وه هغه چې د خاوند کور ته راشي یو قرآن ته وګوره چې ستا سترګې برکت شي زه برکتي مولا یم زه برکت منم زه منم چې په قرآن ته به کدو برکت راځي خو چې دوی جنۍ په قرآن اورېدلې نه قرآن زده کړی نه د خاوند حقوق نه زده کړي د سخر حقوق نه زده کړي او نفس د خاوند په کور کې قرآن ولیدو د دې کور به خپله جوړ شي په دې قرآن باندې ځان پوه کوي سبا چې دا تبلیغیان جنت ته رواني دا علما جنت ته رواني ته به هلته احتجاج کوي چې زه ولې نه ځم دا خو زما ګاونډي و او دی خو زما نه غریب و دی ولې ځي تا ته به هغه فرشته وایي تا ته به هغه رب وایي تا له مې یو کتاب نه رالیږلی په هغې کې مې داسې لیکلي وو دا خو هلته نه راتلل تا دا خوراک راکړی و تا دا خوراک کتلی و تا به د قرآن کې نکاح کتلی و تا مونږ جومات ته راځو که نه راځو تاسو جومات ته راځئ د مانځه نه مخکې سنت کوئ او وروسته سنت کوئ خو تاسو چېرته داسې کړي دي چې د سنتو نه مخکې د ډول وغږوئ سنت نه دي دا سنت دي که نه دا جومات ته راتل سنت دي او مخکې سنت څلور رکعته کول دا سنت دي خو یو سواتې بنیرې پاکستاني مردانې د دې سنتو نه مخکې ډول نه غږوي ډمې نه ګډوي تورې باجې نه وایي دا نه کوي یو سړی او دا سنت د ورځې پنځه پیرې تاسو کوئ جومات ته راتلل سنت بیا مخکې سنت بیا وروسته سنت د ماښام نه وروسته سنت د ماخوستن دا پنځه ټیمه تاسو کوئ کو په دې کې یو سنت چېرته خراب شو نو بله ورځې کفاره هم شته دی توبه به وباسي او نکاح کول په ژوند کې یو پیره سنت وسواتیان هم د نکاح نه مخکې ډوډوي او بنیریان هم د نکاح نه مخکې ډوډوي او بیا چې واده وشي نو بیا ښځه وایي کور مې وران دی نو کور به نه دی وران چې د ژوند یو سنت دې په ډول راوست د ژوند یو سنت دې په تورو راوست تا خپلې خپې به ته به روانې راځئ چې د دې قرآن مناسب ژوند تیر کو د قیامت په ورځ به مزې کوئ او که د دې قرآن مناسب ژوند نه وي خسرت دنیا والآخرت دنیا تباه ده آخرت تباه دې علماو ته وګورئ دې تبلیغانو ته جامې ښکلې دي پیزار یې ښکلې دي ډوډۍ یې ښکلې ده هر څه مزې داسې چل کوي مزه تحدیث بې نعمت ته وایي په دې ژمي کې مې تاسو ځان یو څادر کېناست په دې ژمي کې ما شپږ څادرې خیراتي ورکړې د 15,000 روپو څادرې دا وسکټې مې څلور شپږ خیراتي ورکړې جورابې بلا پیزارونه بلا چې چېرته پروګرام نه لاړ شم نو خلک وایي دا پیزارو پسه بل زه وایم دا نوې دي 3 بجې مې مخکې به وکړې نه دا مونږ تا نه نوې اخیستې ولې ما راغلي ولې دې علماو راغلي وجه څه ده دې علماو د الله دین ته ځان سپارلی دی په هغې ژوند تېرې دا دنیا زموږ د رب ده دا چې الله سم غواړي هغسې به کېږي راځئ نن به مونږ اتمام حجت دی سواتیان تاسو سوا نه شئ ویلی چې زه ما دین زده کوم خو څوکونه په هر جومات کې مولا ته جوړ ښځه دا نه شي ویلی چې ما خو سبق وایم زه به ګونیا ته څنګه تلم روزانه د سوات په چوک کلي کې 2-3 مدرسې د بنا راځئ دا قرآن زده کړئ او ډېر اسان زده کړئ باباګانو تاسو ته
خویندو تاسو ته وایم شیخ ذکریا رحمت الله علیه یو سړی راغی زه به قرآن زده کړم هغه ورته په ډوډۍ څومره ټیم لګوي 40 منټ 20 منټ سهار 20 منټ ماښام 40 منټ ورکه قرآن تاسو ته سوادیانو وایم د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې دا 45 منټ ګنټه ټیم دی په دې کې 40 منټ ټیم قرآن ورکوئ زه تاسو ته ګارنټي در کوم چې کال تېرېږي تاسو به قرآن د حفظ په ډېرو مراحلو کې کړی وي ډېر مسایل به درته معلوم وي د ورځان کاروبار کوئ خویندو خپل کاروبار کور کې کار کوئ مدرسې له یوه ګنټه ټیم ورکوئ انشاء الله چې الله به تاسو عالمانی کی او د دغه عالمانو د وجه نه به الله ستاسو خاندان معزز کړي دا یو خبره ده د کوم خدای دې داسې پلاران پیدا کړي زموږ یو ملګری دی په ثوابۍ ته لاړم یو څو ورځې وړاندې یو مولانا فاروق شو ما له دعوت راکړو وایي زه چې کور ته لاړم دومره وړوکی وم کور و بس پردې لګولې وه هغې جومات کور ته لاړم یو وړه کمره ده پای کې ډېر چاپېره ټول کتابونه دي وی پلار ته مې ویل چې بابا مبارک شه زوی دې حافظ عالم شو ما ته وی چې پولیس صاحب زه ډېر خوشحاله یم زما دا یو بچی ما د الله دین ته ورکړی زه دوه مزدورۍ کوم سهار نه تر ماښامه دیاړي کوم هغې باندې خپل فیملي ساتم او د ماښام نه تر سهاره پورې چوکیداري مې نیولې ده دې ملا زوی ته مې ویلي دي چې ستا کتابونه به زه په دې چوکیداره کې پیدا کړم خدای دې داسې پلاران تاسو لیدلی داسې میندې لري د مور او د پلار په ذمه دارو کې دا ده چې دا به خپلو بچو ته دوا کوي په نوم نوم به ورته دوا کوي داسې به دوا نه کوئ خدای ما وبخښي ما دې ته دوا نشي ویلی دا غافر له دوا ده دوا زړه غواړي خیري ژبه غواړي مونږ دعا په ژبه کوو خیري په زړه کوو چې مور خیري کې خدای خو دې تباه کا په زړه دعا خیري خدای خو دې ټوټې ټوټې کا چې چلو شو ګیلاسې باندې و موري سبا به بیا ویل کوي جاړې ما نو راځه که نه قرآن زده که که نه مورې راشه که نه حدیث زده که که نه خیرې مه کوه دعا وکړه دا شیخ سدیس چې د حنکابي امام دی د خپل انټرویو ما واورېده وایي زمونږ کور ته مېلمانه راغلي وو زما مور سالن پخوم ما پکې ورته شګې واچولې او منډې مې کړې چې مور مې راغله وایي سدیسه خدای خو دې د حنکابي امام کړه زه د مور دعا دې ځای ته رسولی زمونږ میندې میندې جنتیانې ګیلاس مات کړه خدای دې ټوټې ټوټې او خدای دې میراث کړه سوادیانې میراث چا ته وایي چې بچي دي نو چې سبا واده کې بیا بچي دي کې بیا په میراث باندې ګرځي نو څه مینه کېږي مور ته نه وایي چې خدای دې میراث کړه دا خو میراث شوی دی بچو کوم دي